حقیقت ځکه وایو که د علي سرور خان حقیقت ته وایو بیا نیشنل پارټۍ قرباني که د ظفرالله خان قرباني که خان انور کمال خان قرباني که د بیګو خیلو خانانو قرباني که مدد خیلو والی قربانیانی که د نور سلیم خان ملک والی قربانیانی که جمعیت علماء اسلامي که جماعت اسلامي هر یوه پارټۍ به موږ شو موږ باندې د دې پارټیو حق ته چېرته دا یو خان ته ځین چې نسي واره چې مروت کمیونټي آواز به له حقه سچ نه واړېږي سر کټ سکتا ہے لیکن جھک نہیں. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو درنو کتونکو یو ځلې بیا فرمان مروت کمیونټي آواز پیش سره مخاطب ده سره ردیل فراز خان مروت د موږ بچکڼه منځو موږ ګران ملګری عزتمندو یو څو خبرې مې نن داسې ذهن چوللې بعضې ملګري موږ ته کالونه وکړي او د خو د خبرې هر وي بیا کله کله داسې پوښتنه په کمنټس یې وکړي چې یاره ته کله د سړي تعریف کوې کله د عزتمندو دا حقیقت ته تعریف یې که سړي وکړي چې جایي په چې بلکل یې وکړه دا حق ته دا تا ته هر قانون آیین حق درکوي چې یو سړی کارکن ته د تعریف وکړه دا هغه چې نه یو سړی کارکن نه بلکل یې مه کوه. نو عزتمندو دا موږ بعض ځای دا یقینا دا مجبوري وګڼو او دا حقیقت لکه ما بعض ځای ویډیو وکړه چې یاره سیف الله برادران تکړه خانان دي خو عزتمندو دا مو ضرور ویلی دي چې که بیا عوامي نیشنل پارټۍ علي سرور خان دو دي بیا دا تکړه دي بیا که ظفرالله خان دو دي بیا دا تکړه دي که بیا جمعیت وال دي بیا مو ښولی دي چې چېرته دو کارنامه کومې پارټۍ ده بیا مو ښولی ده داسې مو بیا نه دي کړي چهرې مو نه دي کړي دا خاطر جمع لرو چې یوه پارټۍ چې چا حقیقت بیا ما هغه حقیقت منظر عام باندې راوستی ده ځکه چې الحمدلله موږ غلامان نه یو حالانکه پالټیو چې مو قربان یو که دستان هم نه چوړی ہے خو خیر دی پالټیو ته اول د موږ تره د همایون خان سره زندگی په وروري تیاره کړې ده خو خیر دی همایون خان د زرې ورچار نه ده ورته کړې نو د دې مطلب دا نه ده چې لکه زه د همایون خان چارې نه دي کړې چارې ما ته نه دي کړې یا یې فرد واحد ته نه دي کړې نور یې کمپریهنس یې کړي داسې بیا که عوامي نیشنل پالټۍ ده دومره قدر پالټۍ وړله مطلب د راله څومره کارونه یې وکړل اول د یو ګمبلې پول بیا نه کوار په څور سړي وایي وس یې دوره کېږي که بیا داسې بله پالټۍ د ظفرالله خان 2003 چې راغی امیمي حکومت ولګېده د کردار ادا که کوم دی چارې راوړلې هشام خان راغی بیا یې چارې وکړلې عزتمندو زه یو خبره مې نن ذهن چې رالله د هشام انعام خان چې څه مالي الیکشن مهم و نو دا مشام وخت و همایون خان که د خبرې اروي دا ورسره و بلکې دا یې غټه نشان ده چې اذان موږ بیا ټک شي په اوس همایون خان مونځ هلته وکړه نو دا راغی نو ما راته ټیم ورکړه ما ورته ویل چې هشام خان موږ ډېر زندګي ته سره تېره کړې ده خبره دا ده چې موږ بیا څو دوه درې کسان لکه هغه کار پاره د ذمهواران راکړل ځکه چې دا خو نه وای کس و ما اعتماد لکه خدای سره نه و په خو همایون خان دو سیف الله برادران اډر و پکې بیا $90 بدل اصله بل داسې کینډیډیټ موږ ته ښکارېده نه نو موږ یې ووټ ورکړه خو ده ته د خیر د نر بچای ده خو بیا خو شکر ده نه منځیو دوره ده ولګوله نه فرمان چار ده ته ور یاد اصله چې یاره دا خو دې واده کړې وله اراده له عامه کیسه خو پرېږدوه نو ما ته انتهایي دوک ورسېده قسم په خدای که زه به په دا کار باندې کار به ده ما ته یو کړی او ما درې وکړل ما داسې ملګري دي کلک په دې لکې مروت چې قسم په خدای درې ورته وکړل ادا یې به یو وکړي ما په بیا ټک چې هر شی لګېدلي دي خبره دا نه ده خبره حقیقت خبره ده موږ پاره ټولې پالټۍ عزتمندې دي له نورنګ نه علي سرور خان دو نروان څخه ځه پسې تر پیزو پورې که نور سلیم خان مروت تو دي چې کومې دو هغه چې د نیر چې سټرګل کړی ده زنده باد دي ورته لا بله وجې زه دلفراز خان سره ناست وم غازي خیل سره یو نواب علي خان نو ما ورته ویل موږ پاره خو ټول عزتمند دي ځکه وجه دا د بنیادي دا د موږ میډیا اکټیویسټ په حیثیت باندې چې که موږ ته جمعیت لا بل چا کارونه نه دي کړي خانانو نه درته کړي دا خاطر دی د یوې ذرې ور نه یې په ګوډه غلام خو به زه پسته وم چې ده ما ته څه شی کړي وړلی دا د ټولو پالټیو نه دا زه ورته یم چې موږ پاره ټول قدردان یو بعضې ځای دا تاسې مه ګڼو یو سړي موږ عزت وکړه دې پاره وکړو چې واقعا جایي پچې هرې پالټۍ وال مو کړی ده چېرته به ما به ویډیو نه وښو چې ما چا ته کړې ده ما دا د تذلیل کړی دا د موږ باندې حق نو عزتمند موږ لپاره هره پالټۍ عزتمنده ده بیسیک بنیادي وجه دا ده چې موږ چا کړي نه یو ما ته که جمعیت علما اسلام کار نه ده کړی خانانو نه ده کړی
که محمد عوامي نیشنل پارټۍ نه ده کړی، خانانو نه ده کړی، هسې موږ داسې خو نه دي. خو نه حقیقت دا دی یو سړي غټې چارې کړي. موږ معین خان ته ځکه وښو چې هغه غټ سړي دي، که ماته یې نه یې کړې چا ته خو کړي دي، پیګانو ته خو کړي دي که نه. نو موږ نن د دې ویډیو اصل مقصد دا و چې یو خو هشام خان ما یو ارمان په پاکستان تحریک انصاف چې دا ده، ځکه چې برسر اقتدار په صوبې چې پالټۍ دا ده، په مرکز چې دا وړله چې چېرته یو د علي امین خان ګنډپور غوندې یو په دې خاورې باندې ځوان وړلی یا به تا کارونه کتلي وړل. دا مې دې سره ریلیټډ کړله چې اوس موجوده دور د پی ټي آی ده، کنې ظفرالله خان دو تکړه وړل، علي سرور خان دو تکړه خلک دي. خو نو چونکې پالټۍ دلته د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته یو د ارمان ځکه زه دې ریټه تللی نه که تا د شپېتو کالو درې نیمو شلو کالو ارمانونه نه ولی پوره کړي، بیا به ما ته دلته راتللی اړتیا له بدې موږ په دې څه شی کوو. کوم ته چارې زه ډي خان ته تللی وم چې سړی مې مونده ویله علي خان زنده باد. دا بنیادي وجه چې عوامو ته سوچ دغو خلکو دا زیشان خان نه ده. یو خبره ریاده سله د زیشان خان تکړه سړی ده، دا زه ولې شوم دا غریب ته رسیږي او ودان ته رسیږي، څو خبرهیي نه داریک ورسی که فاتحهی که غمی که ویری که شادي د چې څوره وس رسیږي یقینا را باندې ګران ده. داسې که سړي باندې ګراني چې دا هغه د موږ چا تذلیل خیال نه ده. نو زه په دې ویډیو وساتت باندې زه دا وایم چې هشام خان ګوره چار ما پاره به دې نه کوله، دا قوم د کلی ده. پرون ما ته خلک رمخته چې هغه هشام خو چار نه وکړله، بیا ما ورته ویله چې په پیاژې خو ته چې نه یې وکړله، خو بس یو سړی و خو دا د ده نه وکړله. انشاءالله 2023 الیکشن چې بیا ګوره بیا که دا بیا مطلب د ما د هغه وکړله بیا ما باندې مخ باندې رتوکه بیا یک سړي ویله چې زنده باد دی ده ته. ما ورته ویله یو سړی ورغی دوکیا وکړله یا یې مطلب د وس نه ورسېده یا یې مطلب زه ایګنور کړلم 100 وارې خو دې ایګنور یم په داسې کارو باندې زه کوم څه شی چې یو سړي ته تا سره د یوه ورکر غم نه وي ته چا مقابله څه شی وکړې قسم په خدای 15 کاله مقابلې ته خو به ته تیاري کړه یو ورکه بس دا مې پیې ده دا مې ګنر ده دا ما ډېر وړاندې نه ملګری ده ټولې چارې ور واخله په ده یې وروله. خو ته به بیا 2023 چا ته درېږې دا خلک اوس غوښ ته مړی نه وري پی ایچ ډي ځڼکۍ دي لګیا دي پی ایچ ډیګانو چې لګیا دي په فارن دنیا یې ولیدله هغه دور تیر ده. موږ دا نن دا ویډیو اصل مقصد دا وایي ملګرو ته چې تاسې دا مه وایو چې موږ دا سړی نه وپېژانده یا مو دا وپېژانده، موږ داسې ته وپېژنو موږ خلک تلو او دا خو خانانو یو اډر وړله چې یاره هشام نعمالله خان مو درولی ده موږ دې ته به ووټ ورکوو نو موږ دا د ورکه خو الحمدلله چارې نه وکړله په دې به الحمد ځکه وایو چې مخ ته مو خیال نسته وته سپین مایلس پکوي ګوره په میډیا چې به حقیقت ته درومې مخ ته مو ده ته خیال نسته ده. ګوره پاکستان تحریک انصاف خو جوهر خان دو دي عرب خان ناظم دو دي مطلب دا چې هغه دي په کار ده چې هغه داسې وړلی خو نن تا سره وده وړله تا ته مو ګیلې خوله جوړېدله نه درته وکړله 100 وارې خو دې نه وایي تا له طرف ړنګه ده ما 100 ځله تر ړنګه ده. ووټ خو ما قیمتي ده په ووٹ باندې ولې لیکي پوسټرې باندې چې آپ کی قیمتی ووٹ کا صحیح حقدار فلانا دا فلانا ته درواغ لیکي فیصله به عوام کوي چې ته حقدار یې که نه دا خو تا ډایرکټ لیکلي هر لیډر ته دا وایي هر سیاستدان ته دا وایي تاسې لیکو ما دا به عوام. نو عزتمندو موږ نن د ویډیو اصل مقصد دا و چې چېرته دا تاسو دې نشي رایې چې موږ ته چارې کړي دي د یوې ذرې ورنه یې په ګوټ په یوه لیډر د لکي مروت په خاوره چې څومره سیاستدان دي دومره نه یې په ګوډه لکه به د خاورې په د سږو چې سپینه وبرېښېږي دومره د 1 روپۍ کار یې نه درته کړی. حقیقت ځکه وایو که د علي سرور خان حقیقت ته وایو بیا نیشنل پارټۍ قرباني که د ظفرالله خان قرباني که خان انور کمال خان قرباني که د بیګو خیلو خانانو قرباني که مدد خیلو والی قربانیانې که د نور سلیم خان ملک والی قربانیانې که جمعیت علما اسلامي که جماعت اسلامي هر یوه پارټۍ به موږ شو موږ باندې د دې پارټیو حق ته چېرته دا یو خان ته ځین چې نسي وره چې مروت کمیونٹی आवाज بل حق का सच न वाड़ेगी सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता. याद रखो अब मरवत कम्युनिटी आवाज़ हमने बनाया इसलिए और हर किसी की इजाज़त है कि आइए अपने दुख और दर्द हमारी पेज पर शेयर करो चाहे जो भी हो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो.
نو عزتمندو خبره مو دا حقیقت دا ده چې هر سړی وایي زه داسې یم زه داسې یم ووټ کار ونه وسیل کی هلته دومره پته خو یو سیاستدان یو سړي کوه که نه چې د ووټ شته چېرته ده ټوبېله د بې ټک چې کیا سکول د بې ټک چې کیا مطلب د هسپتال د بې ټک چې کیا نوکري دته ورکیا ولې دا کوم دغه د اوتي خان ده چې ته به ته تاشای کوې ووټ د نه غواړه هیر به هیر دې بیا په خلکو باندې جوړ کړی څه شی دې مروته منده کړل نه دې بجلی شته ده نه دې روډونه شته دي نه دې صحت اوبه شته دي هسپتالو نظام ته دې وګوره 74 سال مو سره تېر کړل څه شی مو منده کړل موږ څه شی منده کړل دې مروتو چې هسې چیکې چیکې لونګۍ مو سره والي اپارې ادا خان زنده‌باد ادا خان زنده‌باد یو دې زنده‌باد چې ته له تندې مرې اته په ډرم اوبه رارې دا دې زنده‌بادي ولې دا کوم داسې هغه نه اسمان نه رسېدلی ده چې زه په ډرم اوبه رارم نارې د مطلب د سیاستدانو والې کوم چټ انکار بس ګو دې نه بعده هره پالټي عزتمنده ده موږ پیش ته هر سړی راتلی سي چې چېرته باندې پوه سي چوکو چې موږ والی نه وچلاو بیا دې هلته راشي بیا دې په ما مخ باندې توکي موږ پاره هر یو عزتمنده ایوب چار نه درته کړې نه مو چارې هیله سته وته بوته تا له طرف ړانګه ده موږ سلسله تر ړانګه ده چار به ته ماته کې داسې بېګک ملګري کال درته کړی ده په وټساپ چې ته تجاوز کړی مې وویله چې دا شاید در سره اوس چا ته ورکې نام یې خالي روښوه الله چې څه مالي خوښه سي انسان ته یقینا ایمان مو دا ده به تا ته چارې کېږي که بیا ته ویل چې نه په دا طریقه نه ده بیا ټیم ډېر ما تېر کړی ده پچې خو هېڅ څه د 2 روپۍ چار نه ده نه مو د خدای هیله کي او اوس شکر الحمدلله سات جوړ ده که رب ته منظور اوله هغه خالق کائنات ته بیا ته ورته ګوره خو چې انشاءالله هېڅ شی نشته نو عزتمندو موږ دا ویله چې موږ پاره ټول برابر عزتمند دي قسم په خدای ده چې که یو دومره فرق پچې کوم خو حقیقت دا یو سړي به یو شی ته به وینې رڼا ورځ به نو موږ ضرور شو نو عزتمندو الله مو خوشحاله ساته هشام خان تا ته یو ځل بیا وایم خپله واده دی ده ما ته څه شی مه کوه قوم سره دې کړې ولله کسان پسې ګواه دي دا ورته پوره که مهرباني به دي که بیا نه پوره کیا بیا موږ مطلب د همدردانه درخواست ته کړی و څه داسې نه وله اوټ په دعوې باندې و مطلب 40-45 سال راسي یو سړی خو دا کلکه وار وه چې که تا ونه که دا پیګانه ګنران بیا دې سا مبارک په دې پیګانه دا سیستم دی که بدل نه که لکه څرنګې خانانو نه بدلاو 40-50 کسانې لکې چېرې نیولي وړل دا د ځان سره په تېر که که نه حالانکې کلک خانان دي غزني خیل غزني خیلو چې څه مالي چېرته سخته کار راځي بیا دو کوای سي خو چونکې دو یا جه لاندې د پیګانه ګنران چې د کومو دو مس ګایډ کوي دو کار خپل زندې واخلي چیک چیک سره کېږي یاد ساتو عزتمند مخته شیر کو موږ پر ټول پالټي عزتمند دي چې چیرته که سچ خبره راځي هر پالټي مشتویل سي فری اف کاست موږ به دا د مروت قوم ته هر شی مخته ږدو ان شاء الله زنده باد